بسم الله الرحمن الرحیم. بیگا مقدمه والالفاظ میلی والحمدلله بیده تصریف الاحوال. دی مقدمه کې مصنف رحمت الله علیه داسې الفاظ راوړي دي چې هغه نه خپله په نیمو ته درک لاګي سیارې دا کتاب د چی شي په باره کې ده. که یو سړی مخکې نه معلوم نه وي یا د کتاب نامې ته ونه ګوري، هغه د دغه تصریف الاحوال، تخفیف الاسقال، افعال لفظ ورکې راغلی د مضارعین، دا لفظ وګوره مضارع نه ده، نو دې نه ورته اندازه کېدل شي سیارې دا کتاب د صرف په باره کې ده، ځکه تصریف راغلی، تصریف هم د صرف فعل شي، فعل یوه حالت نه بل حالت ته ګرځول. تخفیف الاسقال لکه بوج هلکه ولې تیل شي، خو معنی دا ده چې کوم ځای کې تلفظ کول ګران یا عبارت یا الګران یا هغه ځای کې قانون صرفي چلیږي یا الفاظو کې الکول راشي، ځان الفاظ حذف شي، ځان ورکې زاید کړی شي، ځان ځای کې نور څه داسې وشي، نو دې ته ویل شي براعة الاستهلال، د شی ته کول، یعنی په مقدمه کې داسې الفاظ راوړل څه هغه نه مخکې کتابه طرف ته اشاره وشي چې ته پوه شي، دې ته ویل شي براعة الاستهلال. براعة چې تیل شي مهارت تیل شي، هذا الرجل بارع. استهلال چې تیل شي ګمکۍ اول ورځې وګوري هلال نه راوتلی دا لفظ. استهلال مشوم بچی څنګه پیدا شي چې غېږي هغه ته ویل شي استهل الصبي عند الولادت، پیدایش په وخت کې بچی وچغېدو، نو هغه نه د ژوندون ولا علامات متښکاره کېږي، نه که بچی ونه چغې ته څه پته لګي ژوندی ده مړ ده. نو براعة الاستهلال دې ته ویل شي چې یو داسې مهارت وکړي، داسې کیل وکړي چې هغه نه ورسته شي طرف ته اشاره وشي، لکه یو هوټل ته لوړ شي هځې کې لیکلی ګوشت، سبزي، همده شی ته چاول، دا څه په لیکلي دي معنی ده چې غوښې ولا قسمونه میلیږي، هغه بیا غټه غوښه غواړي وړه غواړي، ځکه چې هځې بوډ لیکلی شوي. همداسې سبزي لیکلی معنی ده چې سبزي ولا څونه څو قسمونه میلیږي، موسم مطابق کومه سبزي وي. چا ولې لیکلی، نو هغه نه دا مطلب شو دې کې قسمه قسمه وریژې، بریانۍ وغیره قسمونه میلیږي. بوتل ورسره لیکلی معنی دی چې بوتل ډېر قسمونه دي، سیون اپ نه ونیسه پیپسي پورې. نو څنګه تو دا بورډ وکتلو تو ته خپله اندازه کېږي چې دې هوټل کې دا شی شته ده، نو داسې ته دې کتاب مقدمې ته وګورې تو ته خپله ونه اندازه کېږي چې دې کتابو کې به دا شیان رسي، ځکه تصریف ولا کارونه به ورکې کېږي، تخفیف ولا به کېږي، افعال ولا گردش به ورکې کېږي. نو دې ته شنل شي براعة الاستهلال. دا مقدمه چې د کومه اوس ویله دې ته ویل شي مقدمة الکتاب. یو مقدمة العلم وي چې کله کوم یو علم څه شروع کوي صرف وله، دې ځکه کتاب د یو علم وي، علم خو دا د خیر، خو یو علم دې ته ویل شي چې کله د یو علم وله شروع کوي، لکه علم نحو ده، علم صرف ده، علم الحدیث ده، علم التفسیر ده، علم الفقه ده، نو هغه دپاره بیا شروع کې ذکر کول کېږي چې یارې دې علم څه مقصد ده، څه دپاره ویل شي، څه تعریف ده، د دې غرض څه ده، د دې مقصد څه ده، غایت دا شی ته شوي. یو مقدمة الکتاب هم وي چې هغه نه کتاب کې کوم مخته مسایل روان وي، هغه والا ذکر په مقدمه کې کېږي. ښه اوس مخته مصنف رحمت الله علیه د مقدمې نه بعد په مقدمې کې لا غونې وضاحت کول غواړي چې د کتاب څنګه ولیکل شو، څه طریقې سره ولیکل شو، او دې دپاره څه داسې اسباب چې دا کتاب مو ولیکل او څه حالاتو کې دا وجود کې راغلو. اوس همدا خبرې دې ذکر کول غواړي. اما بعد څه معنی ده، یعنې بعد الحمد، بعد البسملة والحمدله، څه د مخکې مو بسم الله ویله، دي نه بعد الحمدله د الحمدلله نه بعد، والصلاة د صلات او سلام نه بعد. می گوید یایی، می گوید منه یایی بنده، نیازمند محتاج، نیازمند منه محتاج. برگا خاصی برگا تیل شي صمد بے نیاز، یوی نیازمند محتاج تیل شي، بے نیاز منه چې محتاج نه غنی وي. المعتصم چې دې منګولې لګولې دي، بذیل سید الانبیاء، دی پیغمبرانو د مشر په لمنې. المعتصم منه منګولې لګول. قرآن کې څنګه راغلي واعتصموا بحبل الله جمیعا،
د الله رسۍ مضبوطه ونیسئ ټول. اعتصام چې شتل شي رسۍ نیولی شي نیول مضبوطۍ سره. زیل چې شتل شي لمنې تیل شي. زیل په عربۍ کې حل شي، اردو پښتو ټولو ژبو کې زیل لمنې تیل شي. کله کله مو یې درج زیل الفاظ لیکو. درج زیل، درج منه لیکلی شي، زیل منه لوندې، لمنه لوندې ځکه ورته زیل یل شي. سید الانبیاء د نبیانو مشر د هغه په لمنې وسیله مو کړې ده. هیچا لمن ونیسئ معنه دی مدد غوښتل. د بنده یی کنه څه د چوک ده خیردینامه ده محمد عنایت احمد مفتی نه ورته حمل شي ځکه د دې ابتا والا کومه عهده و منصب یو ټیم کې سنبل کړو، فتوا وغیره ولا کاری کولو. خپل نامه د محمد عنایت احمد غفر له الاحد. یو خدای دا هغه ته بخښنه وکړي. غفره بخښنه وکړي له هغه ته الاحد یو خدای. دا غفره ټکه چې کوم ځای کې استعمالیږي که نه دې سره به لام استعمالوي، کلام د نه کو استعمال بیا غلط شو. کله کله چې ته کس دوا وورې که نه ډایرکټ خالي اللهم اغفرها خدای دې ښځې ته بخښنه وکړي جنازې کې ورته کوي یا دوا کې یا اللهم اغفره دا غلطه شوله. اللهم اغفر له به غاټ غاټ کسون دي کې غلطیږي ډېر به مشهوري سره د علم کې داسې خو داسې نه وي. دې کې به اللهم اغفر له لها بیایي سیلې کې لام استعمالیږي دي د سیلې نه ایل شي. خدای تعالی څخه هغه یو د هغه د دې د بخښنه وکړي که ای رساله است. صدا رساله ده که ای منه دا یه رساله خو رساله دل شي است ہے. دا یوه رساله ده در علم صرف په علم صرف کې در منه می ورکی تیل شي در علم صرف په علم صرف کې بپاس خاطر سدی و سړی دی زړه خاطره بپاس با خو سرنده سي لګول شي پاس خاطر دی چوز خاطر کول دی چوله هوس کول خاطرداري وتل شي اردو کې خاطرداري. شفیق خو اسی نرم سړی تل شي مهربان انسان شفیق. محسن احسان کون کی تل شي. مجمع محاسن د خېګړو مجموعه د خوبایو مجموعه مجمع جامع تل شي کوم شي جامع سره سي محاسن خېګړې. صدار سلامو په علم سرو کې لیکلي ده د دې چو خاطر مو لیکلي ده د یو مهربان خ او د خوبایو مجموعي استاد حافظ وزیر علي صاحب دې په امر وغیره دی ته بس مشوره ورکړي مغه دیوا جن د مو لیکلي کوم ځکه بجزیره انډمان یا انډمین یا انډمان جزیره کې ملیکلي. جزیره چې شتل شي د سمندر منځ کې وژ زوی سوي لکه د عربو ملکونه جزیرې دي اکثر د غیر چاپیرونه سمندر یو ورچنی طرف ته وبوي. په دې جزیره کې مو لیکلي د بمعرض تحریر در آمد صدا کتاب په تحریر کې راغلل یعنی وم لیکلو بمعرض جوتی دلی زوی تل شي موضع الظهور جوتی دلی زوی موضع ظهور ظاهر ہونے کی جگہ ظاهر دلی زوی در آمد من راغله سمانه یعنی دا کتاب ولیکل شو بس دا د بی الفاظ استعمالی بمعرض تحریر در آمد د سیایل شي نوشتم وم لیکل د سیایل شي همختی سو وراود حقیر دران جزیره ایس دی جزیره ته چشت راغلن څه چالو وراود من رتلل حقیر د بزوند پر استعمالی حقیر خطو ته حقیر نشلی سړی د زون په سری کری احقر العباد خطو به احقر العباد نه هغه خاص زون ته استعمالی ایس دا سړی د زون سره لیکلی بندي فقیر ندی ته نشل سرختیا ای بندي فقیر هغه ته خپل نامه خلی بز زون ته جزیه الفوز دی. دران جزیره په هغه جزیره کې در آن ہے اصل کې در آن خو بس د امزه بنی پوسنه مد نه لیکي دران په هغه جزیره ته د مورتل په سواجو از نیرنګي تقدیر بودا از نیرنګ حرکت گردش تل شي نیرنګ تقدیر خاصه تقدیر چې بودا یعنی د تقدیر کړو نه بس خدای طرف نه مو د خبره لیکلی شي وا. اصل کې کله جنگ آزادی شروع شو جنگ آزادی انګريزو خلافو نه کې علما حضراتو ډېر کوششونه جدوجہد قرباني ورکړي وي په دې کې د حضرت صاحب هم شریکو نه ورسته به د سیو شو د مسلمانانو له کوم تنظیم او کوم کوشش وغه ناکام پاتې شو بیا انګريزون بر سره پیکار شو یعنی مقابله کې بیا ششول علاقې باندې قبضه وکړله
ندی د پاره بیا انګریزانو طرف نه د حکم سزا په طور باندې نافذ شولو سری دا سړی د جیل کې واچول شي بیا دغې جزیرې ته راوستلو د انډمان څه د دې جزیرې کې جیل کې و بیا جیل کې دا کتاب ځان سره ولیکلو هغه ټیم کې دې سره شي کتابونه نه وو بس کوم چې ذهن کې پراته وو ما هغه یې ور ولیکلو او سندا خبره کې و کتاب د کتاب د پرسې الفاظ د سیدی سو کتاب آیل شي خو بس یې ورکیار ځای کې ورنبوسی د دوه عادت و کتاب د کتاب از هیچ علم د هیڅ علم نه هیڅ خو په پښتو کې استعمال هیڅ باندې نه پوهیږي هیڅ باندې نه پوهیږي د سیا یلی شي از هیچ علم د هیڅ علم نزد خود نداشت دی یو علم ولا کتابه مو سره نه و نزد خود منه ځان سره نزد نږدې تل شي نزد کزی مرکیټ سره د سی خالی نزد نږدې تل شي نزدیک اردو کې ونه جوړیږي خود منه خو خپل ده نه داشت نه لرلو نه منه نه داشت لرلی تل شي بیس این رساله دا رساله این آیل شي د کوم نون غنا ده د دوړ آیل شي څه پرونه کې اردو کې د شه ده این رساله را به وضع نگاشت دا رساله په داسې انداز کې لیدل وضع چې شتل شي افغانیان پښتو کې استعمال نن سبا وضع خراب ده منه حالات خراب دي همدا شی ته وضع انداز تل شي طرز تایل شي دا رساله په داسې انداز کې نگاشت وم لیکل نگاشت شتل شي لیکل تل شي نگار شات خالص استعمالي کنه نگار شات شو تل شي کوم مصنف لکم خبر یغه ته نگار شات نل شي کلم نه کومي خبري وز یغه ته نگار شات نل شي نگاشت لیکنو تل شي اسدار سلام د انداز کې ولی کلا کې بجای میزان و منشعب و پنجگنج و زبده و صرف میر بکار آید صدار ساله دغه کتابونو ځای باندې تو تکور در کول شي کې بجای دی په ځای میزان او صرف څه د هغه ولا کورا در کوي و منشعب بیا میزان سره وټچ رساله ده کنه کلی دلمی هغه د پرادا کتاب کار ور کوي و پنجگنج دا پرستی کی ده پنجگنج 15 خزانو تیل شي 5 منه 15 گنج خزانی تیل شي پرستی کی 15 گنجیانو ته نشیل و زبده چې تیل شي کوچ تیل شي کوچ دا یو کتاب ده په دې کې معنی بسندو ده و صرف میر دا وړو کو نه کتاب د صرف کې دي د پارا شکیږي بکار آیت په کور رسی یعنی د علم صيغه ده سي وړو کتاب نه بلکې دا 15 شپې کتابونه مو نظیر مخې ته وزړه کې مو چې د کتاب والی کس دا ونه سړی شي مستغنی شي بیغام شي کدا 15 ویا سیده کدی په ځای د یو ویا سیده خدای صرف دا خبرانه د صدیق د 15 کتابونو کور بدیر کی اغه نه علاوه ورکې دا خبره شته و بر فواید دیگر خو نورو پیدو بندې هم و بر منه ور باندې تل شي فواید خاص پیدا تل شي بر فواید په نورو پیدو بندې دیگر منه نور هم خاص هم تل شي پښتو کې په نورو پیدو باندې وزیر خالد شاه مشتمل باشد شامل د کتاب خامخته دا وغړي نفع الله تعالی به الطالبین الله تعالی د دې کتاب واجب باندې طلب کوونکو ته طلبای علم ته پیدا يرکی نفع يرکی ورزقهم و ایایا هغه ته د خدای ور نصیب کی او ماته هم اتباع سید المرسلین د پیغمبرانو مشر د سنتو اتباع معنا چوپ ستلل صلی الله علیه وعلى آله اجمعین همخته دا خبره کې سدی رساله کې څه طریقه ده و ای رساله مشتمل است دا رساله مشتمله دا است منه دا د پر استعمالېږي د مو پښتو کې خلق دا د استعمالې دا چرګه ده دا غوا ده دا دیوال دی د سه خالص استعمالې زنه به صرف دا دور کیي د افغانیان خلق دا نه زنه کوم قدیم افغانیان دی یا نور د شي هغه چې خبره کې دا غوا است دا دیوال است دا مونږ کور است د شي دی است وسای استعمالې ورکی د کوم پښتو له کتابونه کته سو غوري افغاني کې مترجم شي ترجمه ته وخت کې دا نه لګي ورکی است ورکی نو دا دره ګرون ټکانه دا په معنی ده این رساله مشتمله سی رساله مشتمله ده بر یک مقدمه په وی مقدمه باندې یک یو تل شي یک روزه منه یواش په تبلیغ کې ترولي یک روزه مونږ چې جوړ کړي کو روزه مونږ جوړ کو روزه خو چې تل شي بل شي معنی ده و چهار باب سالور بابونه دی ورکی و خاتمه
بل ورکی خاتمه ده. نو دې کتابه کې یوه مقدمه شو، مقدمه بس دغه مختصرا بیان شوه. نورو کې څلور بابونه دي، هغه مخته رسي، یوه خاتمه ده ورکې، اخر کې به کومې اهم یا سپوتې خبرې دي هغه به ورکې بیانوي. ښه اوس یې ترجمې ته بیا غېږ شئ. اما بعدو د حمد و صلات نه بعد میگوید بنده نیازمند یای محتاج بنده برگاه رب صمد د بینیاز خدای په دربار کې دغه غوښتنه کې یای من یعنی غوړي خدای ته فریاد کوي. المعتصم بذیل سید الانبیا د مشر د پیغمبرانو په لمنې منګولې لګولې دي، بیا خدای پاک نه دا دوا غوړي چې هغه نامت شه ده، یعنی مو نه ما ده محمد عنایت احمد غفر الله لحد خدای د مو ته بخښنه وکړي که این رساله است در علم صرف، دا رساله په علم صرف کې ده، که به پاس خاطر شفیق محسن مجمع محاسن حافظ وزیر علی صاحب. دا حافظ وزیر علی صاحب څه دی خوبیو مجموعه ده او احسان کوونکه ده، مهربان ده، د هغه خاطردارۍ دپاره، د هغه لحاظ دپاره، زړه خوشحالۍ دپاره بجزیره اعلمان جزیره کې به معرض تحریر درآمد ولیکل شوه. ورود حقیر دران جزیره او د مو عاجز دغه جزیره ته راتلل دا څه واجبنې دي؟ از نیرنګ تقدیر بودا، دا د خدای تقدیر بس متلیکانو هغه دی واجب نه دي ستمو راغلو. و کتاب از هیچ علم نزد خود نداشت، هغه ځکه مو سره هیڅ علم ولا کتاب نه و او نم لرلو. این رساله را به وضع نگاشت، به در سلام په داسې انداز کې ولیکل شوه که بجای میزان و منشعب و پنجگنج و زبد و صرف میر بکار آید. سپوزای دی میزان و صرف منشعب پنجگنج زبده او صرف میر کارویر کوي و بر فواید دیگر هم مشتمل باشد او په نورو فایدو بندیا دا شامل د نورو فایدې ورکی دي. نفع الله به الطالبین، الله د طلبه علم ته دیونې پیدا ورکي. ورزقهم و ایای اتباع سنت سید المرسلین صلی الله علیه وعلى آله اجمعین، او خدای پاک د ماته او هغو ته د پیامبر علیه الصلاة والسلام د سنت و اتباع نصیب کی. و این رساله مشتمل است بر یک مقدمه و 4 باب و خاتمه. به دا رساله په یو مقدمه 4 بابونو او خاتمه باندې مشتمله ده.